چې یو کس تش رکعتونه ډکو کې نو دا تش رکعتونه چې ډکو کړو نو سجده سهو لازمیږي که نه لازمیږي او مونځ وشو که ونه شو. نو که چېرته چا تش رکعتونه ډک وکړو تش رکعتونه ډک وکړو که قصدنې کړي دي او که په ایره سره یې کړي دي سجده سهو پې نه لازمیږي مونځ شوی دی بغیر د سجده سهو نه د هر څه نه مونځ ټیک دی. چې په تش رکعتونو کې څوک صورت ووایي دغه تش رکعت ډک کول دي لکه د ماښام په مونځ کې دا 3 رکعت ډک وکړي صورت ورسره ووایي د ماسخوتن په هغې کې دا وروستي 2 ووایي 2 رکعتونو کې صورت ووایي د ماسپښین په هغې کې د مازدیګر په وروستو رکعتونو کې ووایي. نو که چېرته چا تش رکعت ډک وکړو نو سجده سهو پې هم نه ده لازمه او که سجده سهو یې ونه کړه نو مونځ هم نه خرابېږي. دې سره بل سوال دا دی چې د چا په دې غاښونو کې دا غوښه ونښلي یا پکې د ډوډۍ دا پوټي وغیره دا ونښلي د خوراک سامان چې کوم ونښلي په خوله کې د غوښې دا پوټي وغیره نو آیا دا چې په دې خوله کې نو غسل ورسره کېږي که نه کېږي؟ نو ګوره دې غاښ کې چې کوم څیز انښلي دا ډېر په معمولي مقدار سره او یا غوښه ده یا ډوډۍ ده داسې د خوراک څه سامان دی نو که چېرته دا په دې غاښ کې ونښلي دا معمولي مقدار سره دي دې ته اوبه رسي د دې سره هم غسل کېږي هم ورسره اودس کېږي دواړه چې غاښونو کې دا دغه انښتي دي. دې سره بل سوال داسې دی که چېرته د چا دا چپ لاس مات شوی دی دا کار نه کوي بیخي اډوکی پکې مات دی یا وغیره هر څه چې دی خو مات دی د استعمال نه وتی دی غاړه پورې دی نو آیا که دا کس اوس لوی بول یا واړه بولو کې نو په ښي لاس باندې اودس کولی شي که نه یا په ښي لاس باندې استنجا کولی شي که نه؟ نو دا د ضرورت ټیم دی او د ضرورت په ټیم کې دغه استنجا یا دا اودس وغیره دا ځان پاکول چې دین دا په ښي لاس باندې کولی شي ځکه دا بقدر د ضرورت دی بقدر د ضرورت باندې د دې لاس نه بیا کار اخیستلی کېږي چې که چېرته دا چپ لاس ګوړو یوازې داسې چې د ګوته لږه ټکېدلې را ټکېدلې ده ته وایه چې په ښي لاس په استنجا کوم نو دا لږه مناسبه نه ده خو چې چورلټ مات دی غاړې ته دې پروت دی یا وغیره داسې ډېر خوږ دی نو بیا که چېرته په ښي لاس باندې استنجا وکړی شي یا ځان پاک کړی شي په ښي لاس باندې نو څه قباحت پکې نشته جایز دي والله